تاسو د انسانو منډې چرته کتلی دي؟ د سارو منډې پکې میخې خرڅېږي، غواګانې خرڅېږي، خو د انسانانو منډې هم کتلی دي؟ تا چرته کتلی ده؟ لکه د انسانانو منډې دا کم چې دا پرایویټ هسپتالونه دي پېښور ته لاړ شه وګوره، هلته انسانان خرڅېږي. او څنګه خرڅېږي زه درته وایم. پرون زه تللی یم دغه پېښور ته یو ځای ته پرایویټ هسپتال، نوم یې نه اخلم. دا منصور دیوبندي را سره و چې هسپتال ته ورغلو، ډاکټر صاحب لرو، ډاکټر صاحب لاول 1000 روپۍ فیس، خبره نه فیس لاول ورکړه، بیا خبرې کوو فیس په 1000 روپۍ واغشت. ما یې واله فیس خو راغلی یم ډاکټر صاحب فیس ده چې تاله فیس درکړم. چې څنګه ډاکټر صاحب مې فیس ورکړو دا ولې کولو کو لکه د واده روټۍ چې شروع کېږي وي پینډ ته وي لکه روټۍ تیاره ده ورادې ده قصاب غوبل شو واته په ورننه وتل. چې ورننه وتل ډاکټر یو ته ویل که ستاسو مسله ستا بس ټول باندې غوبل شو لګیا دی. هلکه د الله بنده یو کس دننه کا یو تپوسو کا مسله معلومه کا بس ډایرک څه مسله ده بس لیکل دی پړپړي دي لیکو یاره دا والا شاو او کټیسنو کا بیا ده. ما ویل ډاکټر صاحب مسله مې وره چې څه تکلیف دی بیا ټیسنو لیکه پلاره کنه وینه بس شاو ټیسنو کا بیا خبره کو ټیک ده جینو لاندې ټیسټونه مو کړل راغلم چې کله مې ټیسټونه وکړل راغلم نو زه ورته یم ډاکټر صاحب زما مسله لګه وره نه بس ما ټیسټونه کړل بس دوی لیکم دوی بس لګیا دی سم جنریټر دی لوی پړپړې راته ولیکل سم د بخاري شریف پرچه دونه پرچه راکړ منډه بس دوی واخله او سوي دوی بچانه واخلي بار زما کس ولاړ دی هغه ورشه دا هغه نه دوی واخله هغه به دی بوزي بل د کې بیم نمبر میلاویږي بل چانه وانخلي غوړي ما وی چې اوس دنه واخله چې کمیشن ورکړي ورته ملوي شي. صاحب رااله ما دوی دکان ته چې ورغلم پرچه مې ورته کې غوستل هغه اوس لګیاري د هغه المارې نمبر اخلو د هغې نمبر اخلو لوی ډېرې د په کونټر باندې کې غوستلو. نو ما ویل پلاره تا خو دومره مال راواغشتو چې دې له خو بوس چېرته یو کنال پټې غرڅو چې تاله پیسې درکړو دا خو دونه مال تا ماله راوړو او مې دومره مال دې راته جمع کړو چې دې له بوس چېرته ګاډي کوږي دا خو په موټرسایکل باندې نه وړلی کېږي دونه مال یې راکړو. دوی خو مې راواغشت راغلم کور ته راغلم دوی مې وروړه پلار ما ته وی دا یو دوی ورکې د نشې د چانه معلوماتو کو دا مخوره دلته بل ډاکټر ام بي بي سو هغه مې وړه ما ته بالکل دا دوی مخوره دا ټول چې کومې درکړې دا ټول دویم نمبر ده. دغه انسانانو منډې دي خا دغه انسانان خرڅېږي. لیبارټرۍ والا به وروړه ډاکټر به په لیبارټرۍ والا خرڅوي لیبارټرۍ والا به په دوی والا خرڅوي چې په ځان پیږي فریږي که نه نو په 600 کسانو باندې به خرڅ شوي وروړه کار به یې درله کتلي. ډاکټران دا ښه فیشه ښه خلکو ورکې شته لیکن زه بېګا دې ته حیران شوم چې تا زما خو خیر تا پیسې واغشتې واله مړه 4,000 یا 15,000 6,000 لاړلې لیکن صرف دا سوچ وکړو چې څونه مسلمانان غریبانان به روزانه تاسو داسې کوئ چې خپلې کمیشنې به اخلئ. او قسم ابرو راته یو کس ویل سیټي سکین دی پېښور کې ما ته ویل قاضي صاحب اوسه پورې به ډاکټرانو زموږ نه 30% دا اخیستو کمیشن اوس نه 70% کمیشن اخلي په سلو کې او یا به ډاکټر لځي نو تا ته به هغه ټیسټونه لیکي او که به نه لیکي تا ته به دونه دویانې لیکي او که نه لیکي. انسانان خرڅېږي او جیبو واقعه ته بیا ملګرو که سیټي سکین والا وي دلته یو پرایویټ هسپتال دی وي یو بابا غریب چې کوم دی ډاکټر ورته د ټي وي ایکس رې ولیکلی چې ایکس رې وکړه بابا غریب لاړلو یو ځای کې دا کم چې دا دلالان ګرځي دا کمیشنیان داسې کلکه غاړه به درکړي ته به یې کوترور زوی مې راځه که نه سره راغلی کم ډاکټر څه مسله ده بوزم که نه زیم که نه او ډېر قابل ډاکټر دی بوزم اوس په ټیک ټاک شي ته به یې کلک دا مې ترور زوی دی هغه به خپل کمیشن موټي کې نیولي. بابا غریب سره پرچه ته راغی کمیشني ورته ویل څه کې یاره وي ډاکټر راته د ټي وي ایکس رې لیکلی څه شي د ټي وي ایکس رې د ټي وي ایکس رې لیکلی ده بس بابا چې کوم دی کمیشني په لاس کې واغشتو وي بابا زه درله کوم بل دی کې په زر کې ګزي درله په 800 کوم راځه. بابا غریب ساره سره د کلي نه راغلی و پر یې لیفټ کې کېنو چې کوم کې خلک بره خېږي راکوزېږي بابا غریب له بره چکر ورکړو او بیا راکوز کو ورته وي بابا دې کې کېنه په دې ځای باندې بس تا ته به ګنټه پس خپل ایکس رې میلو شي. بابا غریب 15 ګنټې ناست یا کس راته خبره کوله وی 15 ګنټې پس ورته یو نوجوان ویل چې بابا تا خو دلته ډېر وخت تېر کړو داسې کې یاره وایي ما ته ډاکټر ایکس رې لیکلې وه او یو کس رانه پیسې هم واخېستې او ما ته ویل چې دا د ایکس رې مشین دی بس په دې کې به بره وخېږي راکوز به شي ستا ایکس رې به وشو تاله به ګنټه پس میلو شي. ویل بابا دوکه کړې غرق او تباه کړې دا کمیشني و دوکه بازو پیسې درنه واخېستې او دا د ایکس رې مشین نه دی دا خو لیپ ټیپ لاره نو دوی به م وایي چې ما نن پیسې وګټلې بچو له ما مزدوري وړله ما هم نن چې کوم دی کار وکړو توره مې وکړله مونږ وایي مړه ظلم او پلانکي غل او ډینګرې غل هر سړی غل دی خو بېوسه دی موقع غواړي هر سړی نو دا څونه غریبانان به دې روزانه لوټ کوي او په یو بل باندې به یې خرڅوي را خرڅوي نه به دې ته وګوري چې لکه دا غریب دی دا به د کم ځای راغلي کم ځای پیدا کوي لیکن خپل ټیسټونه هم لیکل کېږي ډېر ته او دوایانې هم ورکوه. بېګا راته یو ملګري خبره کوله زموږ یو ملګري سیف الله به یې په آرمي کې دی ما ته ویل زموږ یو افسر دی او هغه په تبلیغ کې وخت لګي
تبلیغ کې راځي وی هغه راته خبره کوله چې موږ سره یو سرجن په تبلیغ کې تلو 4 میاشتې لا وی ډېر زیات یې جړل وی ما ورته ویل چې ډاکټر صاحب ته ډېر زیات جاړي چې موږ راپاس ته جاړي وی ما ته ویل چې جاړم به ځکه زه سرجن وم نو چې ماله کله مریض راغی او ما به ورته ډایرکټ اپریشن لیکو چې اپریشن دونه پیسې وروړه منډه کو ځان خرڅې وکړو جهان خرڅې وکړو پټۍ خرڅې وکړو کور خرڅې خو پیسې وروړه اپریشن به درله کوم نو چې کله به اپریشن ولا ما کو آته به د اپریشن حاجت نو بس صرف به مې نشه کو او هلته به مې ولا ګېډه وڅېرله اپریشن ځای به مې ورله وشلو او هلته به مې یو کپ پیالې وڅکله او بیا به مې ورله وګنډله او چې کوم د زخم دوی و هغه به مې ورته ولیکله چې دا خو ټیک ډاک به شي نو ما تبۍ کړې ده ما د خلکو کورونه روان کړي دي اوس په هغه خپلو عمل باندې خپیم چې دا مې څه ځان له کار کتلی دی ما خو د خلکو کورونه روان کړي چا پسې به اوس ګرځم لهذا ډاکټر صاحب کو پیسې ډېرې واغېشتو کو لګېدې واغېشتې کو غریب دی هر څوک هلته ورا پیدا کړي ځان هم خرڅ کړي ځکه خلک د بچو دپاره خپل ځان دپاره هر څه کوي قرض هم راخلي دار هم کوي سوال هم کوي مینتونه هم کوي د بل هم راخلي خپل سر باندې هم راخلي لیکن بچي له علاج کوي لیکن ته خو به یې واخلې لیکن ته به کم سوچ کوې چې یاره زه خو زه افسر یم ما تعلیم کړی دی ما چې کوم دی MBBS کړی دی ما انګلینډ نه تعلیم وکړو ما د امریکې نه وکړو ما یورپ نه وکړو لیکن تعلیم تا ته دا سبق درکو چې ته د مسلمان سره دونه ظلم کوه چې د دوی د 200 روپو کېږي ته ورته د 2000 لیکه ټیسټ ورته حاجت شته یا نشته ته ورته لیکه شاجي صاحب دلته دی راته بل اوس خبره کوله وی دلته یو ډاکټر وي زه به ولا علاج دتلم راتلم دا علاج دپاره وی 1000 روپۍ پیسې غشتو ویل بیا لاړو حج دپاره چې کله یې حج کو د ولا بچې د حج نه راغی نو بیا پیس 1500 روپو کې 1500 وی ما ورته ډاکټر صاحب مخکې خو زر اوس 1500 شوې وی ما ته وی چې چپ شه چپو کو ورکې ورکو کو نه راځي مراده خلک 1500 روپۍ اغلی نو کو ما 1500 کې څه چلو شنو ما ورته وی اوس یې اجو کو کنه اوس به د حج پیسې چا نو باسي دا به کم ځای نه برابري عمرې اجونه کوه عمرې مې وکړه حج هم وکړه لیکن بهتر څیز ستا دا چې د مسلمان سره مړه ګزاره وکړه لګیا وګوره یو مریض درغې دا د شکل ته وګوره خلیې ته وګوره انداز ته وګوره چې څونه اوبو کړي هغه طریقې سره ولا چې کم دی علاج وکړه یو مریض د کورس کې ته پیسې وانخلې یو غریب نه نو ستا پې سم نه کېږي ور نو ظلم د پاسه ظلم انتها شروع ده دا صرف او صرف موږ د معاشرې عکاسي کوو درته ښه د معاشرې دا خبرې درته کوو دا خبرې پکار دي چې وکړي شي چې څونه ظلمونه شروع دي څونه چې ګندې بې انصافۍ شروع دي څونه خلک چې ګندې د پیسو دپاره څه نه کوي نو موږ ټول ځان ته مسلمانان وایو ټول ښه ځان ته چې ګندې د جنت ټیکهداران وایو خو چې کله موقع راشي بیا پته لګي چې یاره ما څونه اوبو کېږم لهذا لږه ګزاره کوئ ګورئ لږ د غریب خیال ساتئ ما نه دې واژنه ما ځان پروا نشته دی لیکن روزانه به څونه غریبانان راځي تاسو به ظلمونه ورسره کوئ څونه به تاسو په عذابوئ او ټول غریبان چې ما په وکتل هسپتال کې هغه پرایویټ هسپتال کې نوم یې نه اخلم خیر بده خبره ده ټول د لکي مروت نه وزیرستان نه بلوچستان نه راغلو غریبان شپو شپو باندې پراتو ځان له کمرې نیولې وي او شکل انداز چې ما کتل ډېر غریبان خلک ورکیو نو مایل دا به تاسو غریبان څونه تباه کړي څونه پیسې به مو ترې اخیستې کمرې نیولې دوایانې راواخلي او دونه دارو ته بیا